شیخ شهاب الدین سروردی صاحب رحمت الله علیه هغه لیکلی دی چې معراج ته کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی وغوښتو نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې ستا کوم نوم خوښ دی چې هغه زه تا ته کېږدم ستا ذاتي نوم خو محمد دی صلی الله علیه وسلم خو ته په کوم لقب خوشحالېږي لکه بعض انسان یې ځان ته یو دویم نوم خوښ کړي یاره زه په دې ډېر خوشحالېږم ما ته دا وایي مور هم ورته بیا هغه نوم اخلي پلار هم ورته هغه نوم اخلي په هغې هغه خوشحالېږي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه الله تعالی تپوس وکړو ته په کوم نوم خوشحالېږي چې هغه نوم بیا زه تا ته اخلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی زه په عبد ډېر خوشحالېږم چې ما ته ته عبد وی غلام نو شیخ شهاب الدین سروردی صاحب لیکلی چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی چې تا عبدیت خوښ کو تا غلامي خوښه کا دا ټول صفتونه د دنیا دا به ستا خپو ته راشي که تا بل نوم خوښ کړی وی هغې کې به دومره کمال نو دې نوم کې دومره کمال دی چې د ټولې دنیا صفتونه به ستا خپو ته راشي او هغه به ته راشي د ټولې دنیا عزتونه هغه به ستا خپو ته راشي انسان محتاج دی الله تعالی بې پروا او غني ذات دی اوس په دې دنیا کې د موږ سوچ کو یو کس مالدار وي محتدار وي د غریبانو سره نه لګي د هغې سلام نه علي د هغې سره مجلس کې نه کښېني ځان ته خصوصي نشست غواړي ځان ته خصوصي دعوت غواړي په دې ودونو کې مو ګورئ وایي نن د عامو خلکو روټۍ ده او سبا د خاصو خلکو روټۍ ده د دنیا کې دا رواج دی هر ځای کې داسې وي دا د عامو خلکو ځای دی او دا د خاصو خلکو ځای دی څه معنا چې دلته کې به زمونږ غوندې کمزوري خلک نه راځي دلته به غریبانان نه راځي دلته به عام خلک نه راځي دا د دنیا دستور دی روان دی غریب په دې دنیا کې څوک د مالدار سره یو ځای نه حسابوي لیکن الله داسې نه کوي الله تعالی څه وایي انتم الفقراء الی الله تاسو زما محتاج یې بس ما ته راشئ انتم الفقراء الی الله خپل نوم یې د دې غریبانو سره ولګوئ خپل نوم یې د فقیرانو سره ولګوئ خپل نوم یې د محتاجانو سره ولګوئ حضور صلی الله علیه وسلم په کور کې وحی نازله شوه 15 پاره کې ده واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالخوف بالعشي والإبكار يريدون وجهه ورشه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خلق سرکینا چې سحر او ماخام ما یدی او د هغې مقصد د دنیا ګټل نه دی دنیا ورسره نشته او د هغې نه د دنیا تمه مه کوه غریبانان حضور صلی الله علیه وسلم چې راووته مسجد نبوي کې وکته چې دا څوک دی چې الله تعالی د اسمان نه وحي نازله کړه حضرت بلال صاحب حضرت صہیب صاحب سلمان فارسی صاحب څه صحابه کرام ناست دي او د الله تعالی ذکر کوي الله یادوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورالو فضل اعمال کې دې سلام یې وکړو ورته وی تاسو څه د پاره ناست دي وی چې موږ الله یادو د الله ذکر کوو قسم یې ورته ورکړو صبر څه مقصد خو مو نه دی وی نه د الله په ذات مو دې قسم یا رسول الله بل مقصد مو دی صرف بس د الله یاد ته ناست حضور فرمایل خفه نه شئ دا قسم مې د ثبت ګمانۍ د وجې نه در نه کړو اوس دا آیاتونه مبارکه نازل شو چې واصبر نفسک مع الذین ورشه د هغې سره کښېنه ما وی چې ستاسو عمل څه تاسو دومره الله ته خوښ نو الله تبارک وتعالی ډېر عظیم ذات دی د هر چا سره محبت کوونکی د الله محبت هغه په پیسو نه دی د الله محبت په عهدو نه دی د الله محبت په قبیلو په حسن نه دی په حسن باندې محبت به بلال به نه محبوب کولو او ابو لهب به خپل دشمن نه جوړ سورت ابو لهب ته ابو لهب ولې وایي مفسرین حضرات وایي د مخ به د حسن د وجې نه شعلې وایي تبت یدا ابي لهب وتب الله وایي لاسونه دې مات شي تباه و برباد شي لکه زما د دین دشمنې که مخ دې د حسن نه شعلې وایي زه در باندې څه کوم زما بلال خوښ دی زما صہیب خوښ دی زما سلمان فارسی خوښ دی زما هغه غریبانان خوښ دي چې زما د محبوب عاشقان دي زما د دین پتنګان دي زما روح د الله تعالی ذات ډېر لوی دی
او د الله تعالی عبادت دا اهم څیز دی. هر څوک الله تعالی سیدی شي، الله تعالی سره دوستانه کې پیسې نه لګي، عہدې پکې نه لګي، قبیلې پکې نه لګي، حسن پکې نه لګي، هیڅ پکې نه لګي. الله تعالی سره محبت هر څوک کولی شي، هر څوک کولی. شرایط هم پکې نشته، صرف الله ته نږدې کېدل پکار. موږ الله نه تښتو، د الله نه تښتو، د دنیا سره زموږ محبت دی.